او په دې میاشت د رمضان کې د غنو احکاماتو نه یو حکم دی د سرسایې او د صدقۃ الفطر. په سرسایه او صدقۃ الفطر کې لس خبرې ضروری دي. یو دا چې سرسایه او صدقۃ الفطر تعارف وشي چې دا د څه شي. دویم دا چې د سرسایې وخت کم یو دی. دریم دا چې د سرسایې طریقې کار څه دی. څلورم دا چې سرسایه به څوک ورکوي، چاله به ورکوي. پنځم دا چې د سرسایې نصاب څومره دی. شپږم دا چې د سرسایې حکم څه دی. اووم دا چې مقدار څومره دی. او اتم دا چې قیمت به ورکوي که جنس به ورکوي. نهم دا چې مقدار به څومره. او لسم دا چې مسافر به څه طریقه د سرسایې کوي. دا لس خبرې په سرسایه کې اهل علم ذکر کوي. نو یو دا یاد ساته سرسایه او صدقۃ الفطر څه ته وایي. سرسایه او صدقۃ الفطر دا هغه صدقې ته وایي چې څنګه روزه ختم شي د اختر په ورځ، یعنی په یکم شوال چې د سحر منځ وشي، د اختر منځ نه د سحر منځ، نو د سحر منځ نواله تر اختر منځ پورې چې د غریب ته کم خوراک ورکولی شي چې غریب د اختر په منځ کې او په خوشحالو کې شریک شي، د مال ته وایي سرسایه او صدقۃ الفطر. اوس د دې وخت کله دی نو یاد ساته د سرسایې باره کې ډیر علما خطا کیږي. دا سه خلک هم شته د احناف علماو کې هغه وی سرسایه کې د روزې د میاش نه مخ کې ورکړم سرسایه شوی ده. الان کې دا قول بالکل خطا دی. دویم قول څوک دا کوي چې که سرسایه په روزه کې هر کله ورکړل نو سرسایه او صدقۃ الفطر شوی ده. دا خبره هم خطا ده. څوک وی اخیری عشره کې صدقه فطر او سرسایه ورکوا. دا خبره هم خطا ده. دی که صرف دومره ده د سرسایې صحیح ټیم رسول الله علیه الصلاۃ والسلام پر روایت د ابن عمر کې بخاری او مسلم کې راغلی دی امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه الى المصلى. رسول الله فرمایي چې خلک د اختر منځ ته وځي او غریبانان جانمازونه راغستي او عیدګاه ته روان دي. دی عیدګاه ته دروادینو د مخ کې دا غریب په خېټه موړ کا دکې ټیم دی. بس سحر منځ دی وکړو. د سحر د منځ نه بعد تر اختر تر منځ پورې د سرسایې او د صدقۃ الفطر صرف دکې ټیم دی، بل ټیم نشته. یو حدیث کې دومره دی چې بیت المال ته به صحابه را جمع کول په 28-29 رمضان، خو دې کې صرف را جمع کول مراد دی بیوم او یومین قبل العید. د اختر نه 2 ورځې مخکې به بیت المال ته سرسایه او صدقۃ الفطر را جمع شو، بیا د اختر په سحر به غریبانانو ته حواله کول شو. او حاصل دا چې غریب ته به سرسایه ورکې، صدقه فطر به ورکې، نو دا به صرف او صرف د اختر په ورځ د سحر د مون نه بعد تر اختر تر مونځ پورې، بس دغه ټیم دی. او یو روایت کې راځي دارقطنی کې روایت دی دا الله حبیب فرمای من اداها قبل الصلاه فهي زکات مقبوله. چا چې د اختر د مون مخ کې صدقه فطر او سرسایه ورکړه دا الله قبول کړه او دله الله اجر ورکړي. ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. او چا چې د اختر د مونږ نه بعد ورکړه اسه ثواب وشو، فرض د ادا نشو، د ګناګار پاتې شو. نو د غریبانانو تبه د اختر د مونږ نه مخ کې ورکې. او بل د دې د وقت دینم پته لګي چې دې ته مونږ وایو صدقۃ الفطر. فطرانه وته وي، رمضانیه وته نه وي. فطر څه ته وي؟ فطر دې ته وي چې روزه ماته شي او د روزې نوم ختم شي او د شوال میاشت شروع شي. نو چې څوک په رمضان کې سرسایه ورکی دی رمضانیه ورکی، فطرانیه نه ورکی. ځکه فطر وی دی ته چې روزه ختم شي. صدقۃ الفطر معنی دا د آزاده روزه، ته د آزاده صدقه، ته د روزې د پابندۍ نه الله آزاد کړي، په دغه خوشاله کې ته صدقه ورکې، نو دې ته وی صدقۃ الفطر او سرسایه. طهر للصيام ټکی په حدیث کې راځي دا د روزو پاکواله دی. نو چې لاته ته روزې پاتې دی او تا سرسایه ورکړه نو پاکواله دا کمې راغی. پاکواله هول راځي چې ته روزو نه فارغ شي او د اختر په سحر د اختر په ورځ سحر منځو کې د شوال نو بیا ته سرسایه ورکا. بل تصریح طریقه د ورکولو به سي نو چرته حدیث کې دا نه دی راغله چې ته به غریب ته دا وسره وې چې دا سرسایه دا او دا صدقه ده، صدقۃ الفطر ده. ویل ضروری نه دی ځکه
دې کې به ته طعام ورکې او د اختر د اختر په ورځ ورکې. دا قرینې د دې دلیل دی چې دا سرسایه ده او تا غریب له ورکه. او دا به څوک ورکوي او چاله به ورکوي. نو دا خبره یاد ساته څنګه چې دا فرض مونځ دی نو غریبانان مونځ کوي که نه کوي؟ مالداري کوي که نه کوي؟ دارنګ روغ رمټ خلق بیماران خلق کی سرسایه به غریب هم ورکی او سرسایه به مالدار هم ورکی. سړی به هم ورکی خزه به هم ورکی. دا نشته چې ګنې صرف مالدار خلق به سرسایه ورکی. یو سړی غریب دی دی به خپله سرسایه ورکی. ها غریب دی نو بل نم بیا اغستی شي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث کی راضی ابو داود نسائی بخاری کی حدیث تے ابن عباس تے علی کل حر او مملوک کہ یو سڑے آزاد دے او کہ غلام دے خو پدبان سرسایشتا ذکر او انثى سڑے دے او کہ خزدہ نو سرسایہ باورکی صغیر او کبیر من المسلمین تکے بکے بخاری کی راغلے دے کلوے دے کہ وڑو کے دے سرسایہ باورکی کم خزی په خېټه حمل دی او ماشوم دنیا ته نه دی راغلی نو د سرسایه نشته. خو د اختر په ورځ د نور راحتونه مخکې چې څومره بچي ستا په کور کې موجود دي نو د نابالغه بچو د طرفه به پلار سرسایه ورکوي. ښځه چې واده شوې ده نو خاوند یې ورکولی شي. ها ښځه چې صرف کویدن شوې ده یا د پلار په کور ده نو خپله سرسایه دې په خپله ورکي. بالغ بچیان به سرسایه خپل په خپل ورکی که وسه نه بیا د پلار ورکی. اوس دا ځنې خلک وایي چې چا سره ډېر تولی کالی وسره یو پیسې وسره یو جیدادي هغه سړی به ورکی. قرآن او حدیث کې هیڅ کله نصاب نه دی مقرر چې څوک ولا نصاب مقرر کی چې یاره دومره پیسې د سره نو ته به صدقه ورکې. داسې راځي ما یغدیه و یغشیه یو ضعیف حدیث کې چې سحر وخوري او د ماښام صدره کې لګي نو دې د سرسایه ورکي. او نن سبا خو الحمدلله که هر څومره غریبي خو د وخت روټۍ الله سبحانه وتعالی هر چاته ورکي. په دې وجه باندې سرسایه به هر سړی ورکي چې غریبې نو ته چاله ورکه او که تاله څوک درکوي وایه خلاومو. دا خبره هم غلطه وي څوک چې سرسایه ورکي هغه یې غستی نشي. دا نه قرآن کې شته او دا نه حدیث کې شته. دا هسې علماو په کتابونو کې لیکلې ده او د عالم د کتاب خبره به اله وزن لري چې هغه د قرآن حدیث سره برابري. کني دا د عالم خبره ده بس خطا شوی دی الله دې معاف کی یا ځان د کسته خطا کړی دی نو الله تعالی به ورسره ګوري. بله خبره دا ده چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا غریب او مالدار دې دواړه ورکی. چې مالدار کله سرسایه او صدقه ورکی نو فیزکیه الله الله د مال پاک کی. او غریب چې کله سرسایه او صدقه ورکی اما فقیرکم فیرد علیه اکثر مما اعطاه الله. ضعیف حدیث کې راځي چې کله غریب سړی سرسایه ورکی الله بدله د دې د وجه ډیر مال ورکی. ځکه دا غیرت کو او غیرت کوونکو ته الله تعالی ډیر اجر ورکی. حکم د دې څه دی نو حکم دا دی چې دا فرض دی. سرسایه بالکل فرض ده او ضروری ده. د اختر د منځ نه مخکې به ورکې. او دلیل پاغه باندې دا چې علی العبد والحر ټکی راغلی دی. دا علا د الزام او ضروري کېدو د پر راځي. بل حدیث کې راځي امر بها رسول الله په اډر کړی دی. دا د فرضیت دلیل دی. بل ځکه فرمای اخرجوا صدقه صومکم. دا اخرجوم امر د په فرضیت دلالت کوي. بل ځکه صفا ټکی د فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر وته فرض ویل دي نو دا به ورکه. اوس څومره به ورکو مقدار به سي نو هغه حدیث کې راغلی دی د ابو داود حدیث تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آگے آگا بیان کرے دے. یو دویم دا چې حکمت پکې څه دی نو حکمت پکې دا دی چې دو خبرې دی پدې کې ګوره. یو دا دی چې طهر للصيام من اللغو والرفث. په دې روزه کې د سړي نه کله کله کمزوري خبرې وتی غیبت ته نشي وي داسې وغیره وغیره. نو د غیبت خو دوه جهت دي. یو د الله نافرمانی ده بل د بندنه خو به معافي غواړي خو د الله به دې معاف کړي چې د سرسایه ورکړي. دا د روزو نه پاکوالی دی. په روزو کې چې کوم خیر راغلی دی هغه پې پاک شي. دویم دا چې طعمة للمساکین د غریب خېټه پې ډکه شي. دا پکې دوه غټ حکمتونه دي. او
قیمت باور کې او که جنس ګوره دې مسله کې ډېر علما خطا کیږي چې کله کله خلک وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې پیسې موجود وي او غنم او کجورې موجود وي خو ګوره پیسې د الله د پیغمبر په زمانه کې چا نه دي ورکړې دا ذمہ داره خبره ده لکه هسې وایي خبره نه ده. دویم په 100,000 نه زیاتو صحابو کې د دومره صحابو هم ګورې چېرته پیسې نه دي ورکړې دا جنسونه ورکړي دي. د الله پیغمبر فرمایي صاع من تمر یو صاع د دین نن سبا په باندې 2 کیلو جوړیږي. خبره ته توجه کې په باندې 2 کیلو غنم ورکا کله مالی سمې دی نو د په باندې 2 کیلو ک ډیر کمزوري نو په باندې 2 کیلو جوار ورکا ک دینه خینو په باندې 2 کیلو غنم ورکا ک دینم خینو بیا په باندې 2 کیلو کجوري ورکا قیمت نه کجوري که د دینم خینو په باندې 2 کیلو عسکه ورکا که د دینم خینو په باندې 2 کیلو کوچ ورکا پنیر ورکا او دغه سي اوربشي چاول وغیرہ په دې کې ذکر شوی دی په باندې 2 کیلو دا د دې مقدار دی. پیسې د الله پیغمبر ندي فرمایلی اگر چې هغه وخت کې پیسې موجود وي پیسې صحابه ندي ورکړي اگر چې پیسې موجود وي. عمر ابن عبدالعزیز او د حسن بصری او د ځینې علماو اجتهاد دا دی چې هغې به وایي چې یاره پیسې هم کافي دي. امام احمد ابن حنبل به ډېر بد ګڼل چې د الله پیغمبر کجوري یادې کړي دي او ته چې کم نه پیسې ورکې دا شی به بد ګڼو قیمت به وي نه ورکوي امدک د حدیث په ظاهر به عمل کوي او دا د اجناس به ورکوي دا به غریب ته رسوي. بعضې خلک وایي مړه نو په 2 کیلو اوړه باندې به غریب څه وکړي. نو سوال دا دی چې د دې په باندې 2 کیلو غنمو قیمت څومره جوړېږي نن سبا نه دوره به نه وي 80 مثال اړو 200 روپۍ د دې جوړیږي. نو ته چې دا اعتراض کوي چې په باندې 2 کیلو غنمو به غریب څه وکړي نو سوال دا دی چې په 200 روپو به غریب څه وکړي خو ته به دا په باندې 200 روپۍ د لساتو کسانو را جمع کړې نو څه به دې جوړیږي. نو دا په باندې 2 کیلو غنم هم ته نه ورکې ستا کور کې چې 2 کسه دي نو چې ته د دې غنم را جمع کړې نو غالبا 6 کیلو ته نه جوړیږي. نو مطلب دا دی چې د ټول کور د را جمع شي یو غریب کر اوړه ولېږه پراټې ورکړه روټۍ لپاره ورکړه اوړه ولېږه دغه سره خوراک د پاره ورکړه کجوري ولېږه د خوراک د پاره ورکړه عسکه ولېږه د خوراک د پاره ورکړه چاول ولېږه. بس دا په حدیث عمل دی او بل لار مې اختیاروي هم په دې حدیث عملو کې ځکه رسول الله فرمایي طعمة للمساکین دا ته د اختر پرز دل نوړې ورکا نو چې د الله پیغمبر پیسې نه دی یاد کړي بس دې کې عقل چلول خني دي. په دې غنمو کې ځنې خلکو د 1/2 کیلو د 1/2 صاع قولم کړی دی. ابو سعید خدری صاحب وایي مونږ همیشه لپاره 1 صاع ورکو صاع من تمر. ډېر خلک دا سوال کوي چې دا مسافر به دې کې څه طریقه کوي چې کوم خلک بار ملک دي د بار ملک خلکو سرسایه او د هغې صدقة الفطر کې دې خبرې ته خیال پکار دی. اول خو وی د هغه ځای پیسې به ورکو که د دې ځای پیسې به ورکو نو مونږ وایو مونږ اړو د پیسو قایل نه یو د الله پیغمبر اړو پیسې ویلې نه دي نو پیسې خو د منځه بار کا. اوس دې ته وګوري چې د سره خوا کې غریبانان په کور کې ډیر دي کلی کې او که نه هلته په بار ملک دي که هلته په بار ملک غریب ته خوراک ورکو د اختر په ورځ هم صحیح ده که کور ته پیسې راولېږلې او هغې په هغې باندې اوړه وغیره غریب ته ولېږل دواړه ټیک دي. که بار ملک په حوالې ورکوي مسافر خلک هلته غریب مړی وغیره هم ټیک دي او که چېرته د خپل کلي او د ګاونډ او د رشته دارو د غریبانانو د خوراک انتظام کوي او هغې له څه ورکوي نه هم ټیک ده. پیسو له هیڅ اعتبار نشته. نور مسافر خلک د بار ملک ملګرو لم ورګولی شي غریبانانو له او کلی کې هم ښځې ته ویلی شي چې زمونږ د مال نه سرسایه او صدقة الفطر ادا کا. ګوره هر چا له ورکولی شي چې د چا خرچه پتا باندې نه ده دا خلک مستحق دي. پلارې زوی له ورکولی شي کله زوی بالغ دی او جدا دی ځکه چې زوی بالغ شو بیا په پلار باندې لازم نه دی چې به د خرچو کی خو زوی به پلار له امور له نه ورکوي ځکه مور پلار چې بوډاګان شي نو په انسان باندې لازم دی چې څنګه په ښځه خرچه کوي داسې به په مور پلار باندې هم خرچه کوي.
او خزه خاوند لور کولی شي ځکه چې په خزه لازم نه ده چې په خاوند خرچو کی خو خاوند به خزه له نور کی ځکه چې په خاوند لازم دي چې په خزه خرچو کی خپل زوی له ویم نه ورکه ځکه د زوی پته چې زوی د وړو کې نو داغه خرچه پتا لازم ده خور دې د خو واده شوی ده او غریب ده نو هغه ته ورکول شي وجدار چې د واده شوی خور خرچه پتا باندې لازم نه ده دارنګ هر قسم بس هغه چاته ورکه چې داغي خرچه پتا لازم نه ده چې کله خپلوانو کې ورکه غریب تا نو دو اجر رته وشو یو د سرسایه وشو بل د صله رحمه لحاظ وشو نو دا د سرسایه مسائل دي چې دا د قران حدیث موافق وشي ضروری ذکر چې دا فرض ده نه دی کې برزانه ګوتې نشي وخلې څنګه چې قران حدیث راغله هغه څه په عمل کولی شي الله سبحانه و تعالی دې موږ صحیح د قران او د حدیث تابعدار کی هذا وبالله التوفیق